سابقه یعنې وزیر تېره شپه په ټوپکي حادثه شوې وه، د هغې نه بعد ګرفتار شوی دی. ټوپکي حادثه هم مشکوک انداز باندې شوې ده. د هغې نه بعد هغه ATC ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې شو. یو چې کوم منشیاتو مقدمه ده، یو انټي ټیروریزم ایکټ لاندې یو مقدمه ده، او ورسره ټوپکي حادثې په حواله باندې 3 مقدمې علي وزیر باندې په یو ځای ورته شو. څومره چې مقام پرسته ډلې دي د پښتونخوا، هغوی په دې باندې سخت ردعمل څرګند کړی دی. پښتانه د خپلو حقوقو لپاره کوم جنګېږي مشران دي، نو د هغوی خلاف ریاست په دروغو مقدمات درج کوي. یو کس راپاڅېدلی د امن چغه وي، خپله علاقه کې د ترهګرۍ خلاف چغه وي، او هغه تاسو منشیاتو ترهګرۍ په تورونو کې نیسئ. هغه ډېر زیات سختۍ تېرې کړي دي، هغه فیملي سختۍ تېرې کړي دي. ریاست د مور په شان وي، پکار ده چې سینه ارته ساتي. سلامونه ملګرو، لرو برکات هرکلی. سخر اسلام آباد کې یو وار بیا یو پېښه شوې ده. سابقه یعنې علي وزیر تېره شپه یو ټوپکي حادثه شوې وه، د هغې نه بعد ګرفتار شوی دی. چې کومه ټوپکي حادثه وه، د هغې نه بعد ګرفتاري وه، هغې یو تنازع شکل اختیار کړی دی. ټوپکي حادثه هم مشکوک انداز باندې شوې ده. जी ये मुझे अब जबरदस्ती यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हम अस्पताल इसको लेके आए, यहाँ पे हम थे, अब वहाँ पे हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं है, अब हम जबरदस्ती लेके जा रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ वो मेरी बात छोड़ो, और अब ये हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं पुलिस वाले जो नहीं बच علي وزیر وایي چې 2 یا 3 موټر سایکل والو ریس کېدو، د هغې په وجه باندې خپلو ملګرو ترمنځ دغه موټر سایکل والا حادثه شوې وه. یو پکې د ګاډي سره جنګېدل او علي وزیر هغه ژوبل شوی دی. علي وزیر دغه کس بیا اسپتال ته وړلو، د هغې په موقع باندې اسپتال سره نږدې علي وزیر ګرفتار کړی شوی دی. یو خو دغه واقعه ده که علي وزیر په خپله باندې دغه موټر سایکل والی وي، هر څنګه واقع شوي وي، نو د ټولو ښه خبره ده. به عمومي توګه ښه خبره بده هغه خو موږ نشو ویلی، خو عمومي توګه داسې کېږي چې د چا نیت ښه نه وي، هغه یېرېږي نو هغه تښتي. علي وزیر تښتېدلی نه و، که موټر سایکل والی موالي نو هغه په خپله باندې هغې ته ودرېدلی دی او هغې اسپتال ته د وړلو کوشش کوي. یو خو دغه خبره ده. دې نه علاوه یو بله معامله په دې حواله راپېښه شوه. کله چې هغه ګرفتار کړی شو، نو د هغه بیا پته نه لګېده. سکرټریټ تانې والا هم په دې حواله باندې وي چې موږ سره نشته. بیا خبره راغله، سکرټریټ د اسلام آباد تانې هم دا ومنله چې علي وزیر موږ ګرفتار کړی دی. د هغې نه بعد هغه ATC ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې شو. عدالت ته چې کله وړاندې شو، نو د دې باقاعده هیرینګ وشو. عدالت د سماعت نه بعد د علي وزیر جسماني ریمانډ باندې لیږلی جیل ته، او د هغې نه بعد به تقریبا په 8 اګست په علي وزیر بیا ATC ته وړاندې کېږي. اوس خبره کوو، علي وزیر ګرفتار شو. د ټوپکي حادثې نه بعد 3 مقدمات په هغې باندې درج دي. یو چې کوم منشیاتو مقدمه ده، یو انټي ټیروریزم ایکټ لاندې یو مقدمه ده، او ورسره ټوپکي حادثې په حواله باندې 3 مقدمې په علي وزیر باندې په یو ځای ورتپلی شوې. نو څه عجیبه شان صورتحال ښکاري. مشکوک انداز موږ داسې وایو چې یو خو بېګا شپه چې کومه 0 سره او ټوپکي حادثه وشوه، کس په هغې کې ژوبل شو، هغه په اسپتال کې دی، د هغه چې کوم حالات دی هغه د خطرې نه بهر دی. ټوپکي حادثه علي وزیر ویوړو، نو پکار دا وه کو څه کېده په دې حواله، نو په دغه انګل باندې تفتیش پکار و. په دې صورتحال کې چې کله د هغه ګرفتاري په عمل کې راله، نو 2 ورسره نورې مقدمې منشیاتو په پولیسو حملې یعنې انټي ټیروریزم ایکټ لاندې پکې یو مقدمه راله. نو دا هغه معامله ده چې د ډېر شکوک او شبهات پیدا کړي دي. څومره چې مقام پرسته ډلې دي د پښتونخوا، هغوی په دې باندې سخت ردعمل څرګند کړی دی. هغوی دا وایي چې کوم بلوچ دي یا پښتانه دي د خپلو حقوقو لپاره کوم جنګېږي مشران دي، نو د هغوی خلاف ریاست په دروغو مقدمات درج کوي. هغوی دا مطالبه کړې ده چې علي وزیر دې فوري توګه ریلیز کړی شي، او چې کوم د پښتنو مشرانو
یا بلوچ مشرانو خلاف کم داسې کاروایی کېږي، نو پکار ده که څه معاملات وي نو کیدني مذاکرات دې وکړي، سیاسي ډلې نور چې کوم سټیک هولډر دي او دغه مسلې حل شي. یو سوال به دا راپورته کېږي علي وزیر چې کومه د ټرافیکي حادثه وه د هغې نه بعد ګرفتاري وه، نو یقینا په دې وجه باندې چې کوم د ریاستي ادارو په حواله باندې مخکې سوالونه پورته کېده. مخکې مونږ کتلو چې سیاسي خلک یا نور چې کوم مشران دي میخ او غواګانو کیسونه د تختولو څه عجیبه شان مقدمې قایمېږي. تاسو په خپله باندې کتلې ده چې رانا ثناءالله نن سبا چې ډېر غټ وزیر دی حکومتي سټیک باندې دی، هغه هم د منشیاتو په یو مقدمه کې جیل ته لیږلی شوی او سختۍ پرې تېرې شوې وي. نو دا زمونږ یو داسې ماحول جوړ شوی دی په ملک کې چې دا نه دي پکار، ځکه د دې په وجه باندې تربګنۍ نورې هم سیوا کېږي، نفرتونه سیوا کېږي. علي وزیر یو داسې کس دی د هغه چې کوم بیانیه ده د هغه سره اختلاف کېږي، د هغه چې کوم بیانات دي د هغه سره اختلاف کېدی شي، خو زیاتره خلک وایي چې زخمي علي وزیر هغه ډېر زیات سختۍ تېرې کړي، د هغه فیملي سختۍ تېرې کړي دي. ریاست د مور په شان وي، پکار ده چې سینه ارته ساتي او کم دا مقدمې چې درج شوي دي په مشکوک انداز باندې 3 مقدمې لکه ټرافیکي حادثه کې منشیاتو مقدمه وروله او ترهګر هم ډیکلیئر کا. عجیبه خبره ده، یو کس را پاسېدلی د امن چغوي، خپله علاقه کې د ترهګرۍ خلاف چغوي او هغه تاسو منشیاتو ترهګرۍ په تورونو کې نیسئ، نو یقینا د دې په وجه باندې او ولس کې لړزه پیدا کېږي او دوی خفه کېږي، ناراضه کېږي او پکار ده چې دې معاملې په صحیح توګه او فوري توګه په حکومتي لیول باندې په خپله باندې وزیر اعظم په دې حواله باندې نوټس والي، وزیر داخله او دا معامله وګوري، ځکه چې ډېر زیات سخت عمل په دې ایشو باندې راغلی دی.